السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راځئ چې مونږ په شریکه باندې نن دا بیان واورو. د مفتی فضل غفور صاحب ډیر زبردست بیان کړی دی او ډیر د سیاست په باره کې ډیرې زبردست خبرې کړې دي. راځئ چې په شریکه دا بیان واورو. زه چې سیاست کومه، زه د قیامت د ورځې د هغه سوال د یرې د وجې نه کومه الله زمانه تپوس وکړي چې 47 کې آزاد شوی اسلامی جمهوریه پاکستان تر 2026 پورې یو کم 80 کاله پوره کېدو والدي تا قرآن د حاکمیت او د قرآن د نظام دپاره کوشش او جدوجهد کړی وو او کو دې نه وکړی. زه چې سیاست کومه، زه د یو منصب شرعي په تور باندې کوم، دا زما شرعي ذمہ داری ده او چې کله شرعي ذمہ داری مونږ او تاسو ادا کوو، مونږ کوم شرعي ذمہ داری مې ده، روژه نیسم شرعي ذمہ داری مې ده، حج را باندې فرض شو صاحب نصاب شم شرعي ذمہ داری مې ده. په مونږ کولو کو ماته څوک شاباش راکوي او کو نه راکوي، زما په هیڅ ملازه نشته، خپله غاړه خلاصوم. علماء دې نقطې ته طلباو د جمعیت علما کارکنانو ملګرو اول یې ځان ته اورم بیا تاسو ته اورم. زموږ دا ملګري ته لږ کښېنئ، شاته دا ملګري دې ټول په لار کړي، مخکې راشه دلته کښېنئ. مونځ کولو نه بعد په دې با جماعت تکبیري اوله سره مونځ کولو باندې مونږ نه په محله کې د چا نه عهده غواړو، نه د چا نه شاباش غواړو، نه د چا نه په دې مراعات غواړو. مونږ وایو دا خو زما شرعي فریضه ده او زما شرعي ذمہ داري ده، بس ما ادا کړه. مونږ چې په رمضان کې روجې ونیسو نو ماښام کې پلار ته کینو چې شابه داجي دومره روپۍ روباسه، ما خو د روژه نیسلې وه. داسې څوک کوي؟ دا زما شرعي ذمہ داري وه، په ما الله فرض کړې وه، ما ذمہ داري خپله ادا کړه. نو څرنګه چې مونځ مې شرعي فریضه ده، روژه مې شرعي فریضه ده، دغه رنګې د الله د قرآن حاکمیت